یا الله زما مقصد صرف ستا رضا ده. ګوره محمد رسول الله چې دعا کوي او په داسې عجیبه الفاظو باندې دعا کوي، د دعا مطلب صرف دا دی یا الله ته له ما څخه راضي شه، یا الله زه صرف ستا رضا غواړم. که چیرې ته له ما څخه راضي یې زه هر مشکل ته تیار یم. مات پر ما باندې چې کوم مشکلات راغلي دي هغه زه ګر سره مشکلات نه بولم، صرف ستا رضا غواړم. عتبه او شیبه چې کله د محمد رسول الله دا حالات ولیدل، عتبه او شیبه خو هم د محمد رسول الله قریبان دي، د هغه د ځای د ملک خلق دي، د هغه علاقې خلق دي. پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو څه دل رحمی رااله، پر د باندې یو څه شفقت رااله. ځکه خو محمد رسول الله دعا کوي، دا د نبی دعا ده او قانون دا دی چې د نبی دعا خو مستجاب الدعوت وي، هغه سهار دعا وکي الله تعالی یې قبلې. لیکن محمد رسول الله سره تر نبوت را دی خواته د سفر حالات هم دي او خپل قریبانو له وطن هم سره اخستی دی، بل وطن ته تللی دی، لا هغو خوا هم پسرو وینو لړلی را روان دی. نو عجیبه حالات دي پر محمد رسول الله، الله تعالی یې هر دعا قبلې. شیبه او عتبه چې کله د محمد رسول الله دا د عاجزي حالات ولیدل، وخپل غلام ته د عداس په نامه باندې دی، عداس ته وایي ورسه یو څه انګور راواخه، یو څه انګور یې په کاسه کې راواخیستل، ورسه هغه دوه کسان چې ناست دي، یو زید بن حارث دی بل محمد رسول الله دی. ورسه هغو ته دا انګور وروړه او دا ورته وایي چې دا انګورو څه به خامخا یو څه خوراک تاسو کوئ. عداس کله محمد رسول الله ته راغی انګور یې ورته راوړو او ورته ویې ویل چې دا خو عتبه او شیبه راکړي دي او دا یې راته ویلي دي چې له دې څه به ته خامخا خوراک کوې. محمد رسول الله بسم الله وویله، بسم الله الرحمن الرحیم، په انګورو باندې شروع وکړه. عداس کله د محمد رسول الله دا الفاظ واورېدل، د بسم الله مطلب خدا دی چې زه د الله تعالی په نامه شروع کوم. عداس ورته حیران سو چې ای محمد ته د کوم مذهب او د کوم ملک یې، کوم دین دی مختاره کړی دی، تا کوم دین شروع کړی دی چې په د انګورو په خوړلو کې دی په شروع کې بسم الله وویل. محمد رسول الله و عداس ته وایي چې ای عداس ته خپل حالات راته بیان، ته د کومې علاقې او د کوم ځای او مذهب دی چیش دی. عداس ورته فرمایي چې زه خو نصرانی یم. عداس ورته وایي زه د نینوي ښار اوسېدونکی یم. حضرت یونس علیه السلام نوم یې نه دی وراخیستی. محمد رسول الله فوراً په جواب کې ورته فرمایي چې ای عداسه ته د هغه ښار اوسېدونکی چې په هغه ښار کې یو نیک بنده اوسېدی، د الله تعالی یو نیک بنده و د یونس په نامه باندې. عداس ډېر ورته حیران سو چې ته حضرت یونس علیه السلام څنګه پیژنې او د هغه حالات وتا ته څنګه چا بیان کړي دي او هغه زموږ ښار وتا ته څنګه معلوم دی. محمد رسول الله په جواب کې ورته فرمایي چې حضرت یونس خو زما ورور دی، الله تعالی و هغه ته نبوت ورکړی او ما ته هم الله تعالی نبوت راکړی. حضرت عداس ته کله دا خبره وکړه، عداس خو غلام دی لیکن د محمد رسول الله صرف په دې یوه خبره باندې ایمان راوړی چې تا ته د یونس علیه السلام ښار څه معلوم شو، تا زموږ ښار څه وپېژندی او د یونس علیه السلام حالات تا ته څه معلومېدل. چې کله یې د حضرت یونس علیه السلام کیسه ورته وکړل، عداس فوراً د محمد رسول الله لاس او پښې مچ کړل. محمد رسول الله پر تندي باندې مچ کړو او پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی چې ته رښتیا د الله تعالی نبی او د الله تعالی له جانبه څخه راستول سوی. عتبه او شیبه خدا حالات ویني چې عداس را ولاړېږي غلام دی، موږ د انګورو لیږلو دپاره لیږلی دی، لیکن دی ورلی د محمد رسول الله لاس او پښې یې مچ کړلې. هغه هم حیران سو ورته چې پر دې سړي باندې خو هم جادو، دا سړی خو هم خپل دین ته واړوي. الله تعالی چې د چا د نیکی اراده وکړي، الله تعالی چې د چا اراده وکړي چې په ایمان باندې مشرف کړي. ګوره یو غلام دی، محمد رسول الله لیدلی نه دی،
د محمد رسول الله د کلی نه دی د هغې علاقې نه دی د محمد رسول الله سره صرف یو ملاقات وشو لیکن عتبه او شیبه دا د محمد رسول الله خپلوان دي د محمد رسول الله قریبان دي د محمد رسول الله معجزې بار بار لیدلې دي له کوچنیوالو څخه ور معلومېدی چې دا به د الله تعالی نبی لیکن الله تعالی د ایمان اراده نه وکړي له دنیا څخه دواړه بردار سو او له دنیا څخه ولاړ نو عتبه او شیبه چې کله وعداس ته انګور ورکړو هغه محمد رسول الله ته انګور راوړو صرف محمد رسول الله ولیدی حضرت عداس رضی الله عنه ایمان باندې راوړ